جمعات ته راتلل د زنانو منع شوي دي. داسې ده که نه؟ حج له به زنانه چې حج پې فرض دی بغیر د محرمه به زنانه حج ته هم نه ځي. داسې ده که نه؟ چې محرم ورسه نه وي دا زنانه حج ته نشي تللی، نو بغیر ضرورته د زنانې بازارونو ته تلل هم څه دي وایه هغه هم منع دي. چې بازار چې دی نو دا د فتنې جړه ده، د فتنې ځای دی. پوه شوې؟ او چې بیا محرم هم ورسره نه وي که زنانه چېرته ضرورت پیښ شو ځي بغیر محرمه به د کوره نه وځي، محرم به ورسره خامخا وي. محرم چاته وایي؟ محرم هغې چاته وایي چې د چا سره د دې ښځې نکاح حرامه ده. څه شی ده؟ لکه مثال پلار ورسره روان دی یا خپل خاوند دی، ټیک دا خو د دې خاوند دی، خاوند ورسره رواني، یا مثال رور ورسره ځي نو بیا خیر دی، یا ماما دی یا تره دی یا چې دی نو وراره دی یا خوری دی. کومو خلکو سره چې د دې نکاح نه کېږي هغه محرم دی، د هغې تلل چې دی نو جایز دي. لیکن د هغې نه سوا نور محرم که ورسره نه وي نو ټیک ده چې ټول مسلمانان وروڼه او خویندې دي، خو لیکن دا زنانه به نه وځي د کوره بغیر محرمه. حل شوله مسله؟ اوس مسلمانانو ما طرف ته توجه وکئ. بعضې وخت کې دا زنانه چې دي وړوکې غونې ماشومې په غېږ کې روان کړی، که ته ورته وایې چې ته خو یوازې روانې خو دا ماشوم را سره نه دی څه یاده شو مسله؟ دا ماشوم چې را سره دی وړوکې ماشومې د ګوتې نه نیولی چې هغه ځان نشي سنبالولی، دا ورته وایي چې صبر وکړه واوړه ماوړه دا وکړه هغه وکړه که نه. دومره وړوکی ماشوم چې دی هغې د لاس ته نیولی، که ته ورته وایې چې ته خو یوازې وایي ولې دا وړوکی چې را سره دی. یاد ساته ګورې محرم یا به بالغ وي وایه، یا به بالغ وي او یا به بلوغ ته نږدې چې مراهق ورته وایي. که بالغ نه وي او بلوغ ته نږدې نه وي نو داسې محرم که زنانه ځان سره لسم روان کړي نو بیا هم ګناهګاره ده. اوس مسله یاده شوه؟ دې مسلو نه دا زنانه خبرول غواړي. الله الله زنانه په مسلې پوهول غواړي. امام الانبیا یو پیره د اختر رضوا وړوکی اختر یا لوی اختر راغې نو زنانو ته تقریر شروع کړه. ویا زنانو یا معاشر النساء تصدقنا فانی اریتکن اکثر اهل النار. الله اکبر. د بخاری شریف حدیث دی. یا معاشر النساء تصدقنا، اے د زنانو ډلې، اے زنانو تاسو خیراتونه ډیر کوئ. زنانو ته حکم دی چې خیراتونه دې ډیر ډیر کوي. ولې وځکه وایي ما تاسو د په معراج په شپه باندې فإني أريتكن اکثر اهل النار، تاسو ما ته وښودی شوئ چې تاسو د سړو په نسبت باندې په جهنم کې ډېرې وئ. زنانه څه وي؟ ډېرې وي. دقه خبره ډېره نقصاني ده. فإني أريتكن اکثر اهل النار، تاسو ما ته وښودی شوئ چې تاسو په جهنم کې د سړو نه زیاتې وئ. زنانو عرض وکړه چې یا رسول الله څه وجه ده چې موږ د سړو نه په جهنم کې ډېرې یو؟ رسول الله ورته وایي تکثرن اللعنه وتکفرن العشیر. او دا داسې کارونه دي که نه چې دا ډېر په ګرانه د ښځو نه به لرې کېږي. تکثرن اللعنه، تاسو جهنم ته ځکه ډېرې ډېرې ځئ چې تاسو خیرې ډېرې زیاتې کوئ، لعنتونه ډېر زیات استعمالوئ، هر څه باندې لعنت وایي. زموږ دا خویندې میندې ګورې د لعنت په معنی پیږي نه، خو لعنت پرېږدي هم نه. خو ته چې لعنت څه ته وایي نو بس وایي به څه ته وایي نو. لعنت معنی دا د الله د رحمت نه لرېوالی. څه شی؟ د الله د رحمت نه بعد او لرېوالی. معنی دا ده چې دا تا ته وایي په تا دې د خدای لعنتي، نو د دې معنی دا ده تا د الله د خپل رحمت نه بالکل لرې کړي. ځان ته هم خیرې کوي، بچو ته هم خیرې کوي، خاوندانو ته هم خیرې کوي، الله الله حیواناتو ته هم خیرې کوي. دا لعنت دی ډېر استعمالی. نو د دې وجې باندې وایي تاسو جهنم ته ډېرې ځئ. او دویم دا دی وتکفرن العشیر، تاسو د خپلو خاوندانو ناشکري ډېره کوئ. حدیث کې راځي، دا هم د بخاري حدیث دی چې یو سړی ټول عمر خپلې بیبي سره نیکي وکړي، احسان وکړي، خوراک وله راوړي، اسکاک راوړي، جامې راوړي، پیزار راوړي، خو که چېرته یو ځل داسې وشي
چې دا خاون خپلې ښځې ته غوسه شي یا چرته یو خبره وله ونه مني نو دا زنانه ورته وایي چې تا د خدای داسې داسې کي ما رأیت منک خیرا قطو مړه خو چې ستا د کور ته زه راواده شوې ما چرته پکې ما خیر نه دی لیدلی هغه خاون حیران شي چې یا خدای پاکه ما خو بل څه کړي هم نه دي ما خو ټول لا وړي دي او دې ښځو له مې ورکړي دي د دې لپاره بار ملکونو ته لاړم ما مزدوري مې وکړه مسافري مې وکړه دا اوسه پورې چې دی نو دا اوسه پورې چې دی نو وایي چې دا ما هېڅ هم نه دي لیدلي هغه غریب حیران یې که دا څه دي تاسو لعنت چې دی نو ډېر وایې او تاسو خیر بس پرېږده کښېنه تاسو چې کوم دی نو خیري ډېرې کوئ د دې د وجې نه تاسو جهنم ته ډېرې ځئ او بل د خاوندانو ناشکري کوئ ګوره په زنانه باندې د واده نه بعد زنانه چې واده شوه د ټولو نه لوی حق د خاوند دی که خاوند ورته ووایي چې ته به مور او پلار کره نه ځې مسله یاده شوه نو شریعت کې دا ښځه د پلار کره به نه ځي دا به د مور کره نه ځي البته په دې باندې به دا خاوند ګناهګار وي چې دا ولې خپلې ښځې ته داسې وایي چې ته پلار کره مه ځه ولې رشته کټ کوي ولې چې دی نو په خاوند باندې خاوند په دې ښځه باندې د مور هغه کور بندی چې ته به نه ځې په دې رشتې کټ کولو باندې دا خاوند به عند الله ګناهګاري خو ښځه به د دې دا حکم څه کوي مني نه به ځي که خاوند ورته ووایي چې زما کور ته به ستا پلار نه راځي ستا مور نه راځي دا ښځه به ورته دروازه نه کولاوئ خاوند ناپه خفه کېږي اوس قصه بل شانه ده اوس چې دی سړی واده وکړي که نه نو ښځه ورته وایي چې ګورې پلار سره به خبرې نه کوي او مور سره به خبرې نه کوي نو بس هغه غریب څه وکړي بیا مجبوری ښځې نه یېرېږي که نه کوي نو ښځه ترې خفه ځي نو دی بیا د خپل مور سره هم خبرې نه کوي پلار سره هم خبرې نه کوي یو ځل ګاډي کې را روانو نو کراچۍ نه راتلو ریل کې ناستو ما سه یو ملګری کېناست د هغې کې خو دا برتونه یې که نه ما ته مخامخ سټ باندې ناستو نو ما نور ملګري وو چې دی پوه شو چې دی خو څوک مولانا صاحب دی ملا دی ما ته استاد جي په ما ډېر ښه ولګېدی یو مسله ده هغې تپوس کوم ما ورته ووایه اسیم سفر دی ګپ هم لږ ووایه ما ته وایي چې زما کور والا ده او بس که زه د مور سره خبرې وکړم که نه نو بس په ما کور روانېږي ما ته ویلی دي چې ګورې د مور سره به خبرې نه کوې او مور څه کوي چې زما د ورور کور والا ده او زما کور والا دی خپله کې زمونږ دا ورونه یادوي چې تاسو دواړه به یو بل سره خبرې نه کوئ نو وایي ما او دا ورور مې چې د کور نه بار راوځو نو دواړه ښه ګپ لګو خو چې کله کور مې یو ځای دی که نه کله کور ته دننه کېږو نو یو د بل نه بیا تپوس هم نه کوو سلام کلام هم یو بل سره نه کوو او موږ چې کله مور له څه شی ورکوو نو داسې پټې وړو چې دا ښځه را سره وي نه وي نو غلې غونې هغه مور له ورکو که چېته ښځه را باندې خبره شوه نو بس بیا ورته دروغ وایو چې ګورې دا ما نه دي ورکړی دا هسې خبره ده او بعض ته نیم خبر شوی مور ته مې ویلي دي چې خفه کېږي به نه خو مور په مخکې د ښځې په مخکې مور سره خبرې هم نه کوو دا پابندي ښځه په خاوند نشي لګولی الرجال قوامون علی النساء د ښځې حق شته خو هغه حق دی چې جامه به راوړې نفقه به ورکې خرچه به ورکې خیال به ساتي دا حق دی امر به په خاوند باندې نه کوي الرجال قوامون علی النساء سړی به حاکم او مشري په زنانو باندې پوه شوې نو زنانه هغه چې دی نو که خاوند ورته ووایي چې د دې غر نه کاڼي واخله هغې له یو څه د هغې نه واخله دی له راوړه ام به کوي ټیک ده چې که خاوند زیاتی کوي الله به دې تپوس کوي خو ښځه به نافرماني نه کوي که خاوند هغه د شریعت د حکم نه منې کوي فرضي حکم نه منې کوي نو بیا به دا ښځه د خاونه نه مني لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق د مخلوق ناجایز خبره به نه منې دا مسله شته که خاون ورته وایي چې ته به نفلي روژه نه نیسي فرضي روژه دې نیسي اینې که خاون منې کوي نو دا ښځه به نه مني خو که خاون ورته وایي چې نفلي روژه به ته نه نیسي بخاري شریف کې احادیث دي دې ښځې له نه دي جایز چې دا نفلي روژه ونیسي تر څو چې خاون اجازت نه ورکړی پوه شوې د خاون دومره حق دی نو تاسو زنانو ته وایي چې ځکه ډېرې جهنم ته ځئ چې لعنت ډېر وایي او د خاوندانو ناشکري کوئ او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ما ناقصات العقل نه دي لیدلي ما رأیت من ناقصات العقل
ما رأيت من ناقصات دین وعقل اذهب للب الرجل الحازم من احداكن. ما پتاسو کې ما دومره د کم عقل والا او د کم دین والا نه دی لیدلی چې هغه د اوخیار سړي نه چې د نو عقل زر تختې ستاسو د یوې تنې نه. خزو خاندل یا رسول الله زمونږ عقل په څه کم دی، زمونږ دین په څه کم دی؟ وی عقل هم دا کم دی چې د شهادت مسله راشي. نو الله پاک وی فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. دو گواهان بنیسی په یو مسله کې، خو که دو سړي نه پیدا کیږي نو بیا یو سړی او دو زنانه راولئ. ځکه د زنانو ذهن کمزوری دی، که د یوې نه خبره یې راشي دا بله بیا ورته یادوي. دا خو ستاسو د هغې عقل کمی دی. د دین کمی هم دا دی چې څه ورځې داسې راځي په میاشت کې چې تاسو منځونه په یې کې نه کوئ، نو دا هغه دیني کمی دی. نو ورونو زنانو ته دا پیغام دی چې زنانه د خپل خاون حکم به مني، د خپل رب عبادت به کوي. اوس ګوره چې یو دینداره ښځه ده، د ښځو جنت خو دومره آسان دی که نه چې بیخي ګپ دی، خو چې ښځه دینداره یو پوی په دین باندې. المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنه من ای ابواب الجنه شئت. هی 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 څومره ښایسته خبره ده. کله چې یو مسلمانه ښځه په خپل کور کې 15 ټیمه پابندۍ سره مونځ کوي، د رمضان روژې راشي روژې نیسي، پوه شوې، او د خپل عورت حفاظت کوي، د خپل خاون صحیح شرعي حکم مني، نو بس دا جنتڼه ده. دې ته به د قیامت په ورځ باندې ویلی کېږي چې د جنت 8 دروازې دي، ټولې تا ته کلاو دي چې ته په کومه دروازه ورځې نو ورځه. الله دې زموږ او ستاسو خویندې میندې دقه جنت والا ښځې جوړې کړي. الله پاک دې